الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن تفسيرا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصرف عنها وسنجزي الذين يكذبون عن آياتنا سوء العذاب ما كانوا يكذبون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرها قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمروا إلى الله ثم ينبئهم ما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قياما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكتب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم مقصد سورة انعام رد شرک مکمل سورت 200 کی تقسیم دے اولی سا یوصل ول ساتونا وا 117 پورے پائے کہ رد شرک اعتقادی سرد سلوڑ قسمونو شرک العلم شرک التصرف شرک دعا شرک العبادت ای تفسیرو شو اب بیا ادوے میں تھا کہ رد شرک فعلی دے پدې کې شرک فعلی سره څلور مسلې چې کومې تړلې دي تحریمات الله تحریمات العباد نور الله نور العباد هغه تفصیل کړي په صورت کې داور توحید لفظ ذکر کړي اول آیات کې ولسم کې نولسم کې 15 ختم کې سلام کې یوصل دعا یوصل شپږ یوصل یو پانوس یوصل دوش پیته یوصل دریش پیته په دې باندې دلایل ذکر شو 15 تفصیلی دارنګ عقبات اشپق عقبی هم تفصیل بیان شوه نمبر 53 کې اول عقبه دا تدور له مولا راغله جنوی مسئلے کے تب اول بابا دا نور علماء نے کہا نہ کنا خلق آئی دا مسئلہ پڑھا کڑیا
شکر دا مثلا ما وکړه دا الله تابعدار کړاله علیه الله بعلم بشاکر ستا جواب دی بیا وراشي په بل عقبه کې وای چې بل څه مثلا نه ذکر د موز مسلې او کا دروځي په ځای بیان کا دروځي خپل میاشتا د زکات مسلې بیان کا ګوره د حج مسلې د حج ورځې دي خلق نسیږي دا مسلې شروع کړه بس بل مثلا د ته بابا دا یو مسله زما پیغمبر دیارس کال کړو ما خو یو کال نه کړ صبر توکا دغه بکو ان شاء الله غ ضمنی مسلې اصل مسله دا چې د ایمان سره تعلق ساتي او الله وی چې بیا بیان کوي چې بې ایمان اخکار شي دی وای په موږ بدن لګي خو اثر خبره مې کول درېما عقبه کې بیا راشي الګ استاد زوګنده وته استاد نه خبر بیا وکندل شروع کړي بیا جنگ کې آیا به استاد دې برداشت کړي نو دی وجه نه د استاد نوم ماخلا او استاد دې فردا الله اتب ما اوحي لك من ربك الله دې ما د کتاب تابع شه آی کې مطلب چې لا اله الا هو اسوک دا نه مانی مشرک دی وار د مشرکین مشرکان نه مخواړه صدورم عقبه کې اوس برادي منظم طریقې سره مناظره به جوړ شي په سما موتا په مړ پاورېدو بنورېدو په دې مسلو کې کتابونو او تخیر زخرف القول په پیش کې 112 نمبر آیات کې ته بلاغي جوابونه د قران نه کې پینځم عقبه 123 نمبر آیات کې چې ستاسو مرګ بندوبست وکړ الله ولبس کې شپږم عقبه او کوډونو او در باندې کې د عمل کې بغاوت راولي ملک ورانه شپږ واړه تفصیلی بیان شوی دي دغه په صورت کې اعتراضونه دریش اراټول په قالو یقولون یقول سره ذکر کوي اداي جوابونه قل تو دریش په تقریبا اگر حضرت عمر دریش په تکاله او د نبوت عمر چې کوم در سات هغه دریش کالو مطلب ټول عمر په اعتراض کې ټول عمر جوابونه کوي د صورت مضمون هغه مسالې بیان شوې دي او د صورت دې ځان تتمه بیانې د صورت هغه مضمون پورا کوي د دې آیتونو مبارک عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه چې نبی اسلام خصوصي شاګرد دی کونیفن منع علما ورګو نو کوټاړای یعنی بدن غټ نو هملا علما علم نه ډکوا ا کوټاړای نو هغه وای کڅو غواړي چې د نبی علی السلام وصیت اورم چې هغه خپل امت ته کړی دی په قران کې دا آیتونه دی وګوره قرطبی نور علما وای چې دا وصیتونه په علماو فرض دي راوږي دا تقریبا لس وصیتونه دي په علماو دا فرض دي چې دا وږي دا عالم د پیغمبر وارث دی کوم شی پیغمبر باندې فرض دی په عالم باندې فرض دی قرآن بیانول په پیغمبر هم فرض ان الذي فرض عليك القرآن لرادو کلام سورۃ قصص تاسو براش ان شاء الله فی ذات نمبر آیات کې 85 کې شلمه پاره کې الله په نبی اسلام قرآن فرض کړو نو کوم چې وارث د پیغمبر دی پیغام قرآن فرض دی نو کوم عالم چې قرآن نه بیان دا عالم دی نه نو بیا په قرآن کې رد شرک نه کوي بیان د توحید نه کوي دا عالم دی نه نو دا وصیتونه څنګه چې نبی اسلام باندې فرض بیان کړی دي قل امر دی کنه دا رنګه په عالم باندې دا فرض دي چې خلق ته بیان دي دا الله وصیتونه دي قل ويا تعالوا راشي اتلو ما حرم ربكم چولولم پتا باندې چرم کړی پتا باندې رب تاسو علیکم پتا سو باندې هغه دادی چې الله تشرک بشا ایزادار ما نه جوړی دا الله تعالی شه دا پاتم دل باندې داور توحید دا اثر راواخلا الحمدلله ويمسك الله بالضر ولا كاشف له الا هو قل انما هو اله واحد والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى ما يصفون لا اله الا هو لا اله الا هو الله تشرك به شيئا اتم ذل ایصدار باندې جوړ الله تعالی سے شی ان نکره وړه
سشمنا نه پیغمبر په هیڅ صفات کې نه پیغمبر نه فرښتہ نه ولی نه مړ نه ژوندې نه قبر نه موت په هیڅ صفات کې هیڅ شی الله تعالی شریک کوئی نه وبالوالدین احسانا مور په طرف احسان کوي الله خپل حق پسې د پیغمبر حق پسې د مور په حق ذکر کوي مور په غټ احسان داري چې دا مسله ته بیان کوي الله تشرک به عقیده ولا ټیکا نور احسانات مو تر کوا دا دوی ول راوړه چاپی ول کوا کپڑے ول راوړه خو خوراکونه ول راوړه دواګانې ته اخلا خو اول شیدار چې د شرک نه بچ کې ځکه شرک ذات عمل دی دا الله معاف کوي نه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فقد افترى اسما عظيما دعا آیاتونو کې سورۃ نساء آیت ورته سالوي خو وصل شپارس کې دا مطلب تیر شو چې شرک الله نه معاف کوي دا سورۃ مائده آیت نمبر 71 کې دا مطلب بیان شو انه من شرک بالله فقط حرم علی الجنه الله به جنت حرام کړي او دا جهنم دی دارین د شرک د مشرک اس عمل نه قبليږي اب اخر خو جرسو خبره اس عمل نه قبلي نماز نه روزه نه زکات نه حج چې شرک کوي په دې صورت کې تیر شو آیت نمبر 88 غالبا ذلك ودل الله هدي بما يشاء ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولس پیغمبران ذکر کړی دی وای دا دیل الله توفیق ورکړو د باطل بیان کړي شرک کړی دی پیغمبرانو الله به اعمال برباد کړو نو دیو جنا الله تشرک بشا مور خپلار تاول مسله توحید بیان کا رد شرک کا چې قینه سمشي وبالوال ولا تقتلوا اولادكم اموجنا ولا فل من املاک دیر دلوګنا لکه نن سبا عموما خلک خاندانی منصوب بنده کوي ډیر بس خوري دا د کافران کوي د ټیک دوايي و نو مسلمان تی والی وای ها که خدای دی بیماری او ډاکټر وایي چې ډیر زیات بچی راوړل خو ډاکټران ټول دغه زر خرید د انګريزانو ناغه خود وایي چې دا ډیر بچی راړي خرابېږي الان کومه خدای چې ډیر بچی د اړ خدای کار نه چي راوړي غره دا ډیر بچی چې راړي د صحتمند د خدای عام خدای چې ته لوبیزه بچی راړي بد بیا نور راړي نشي کله د ار زور کوي بیا بچی نشي راړي که خوند ډیر زور کوي دا کوم بچی چې کومه خدای چې بچی راړي د صحتمند دی هغه چې بچی بند کړي غل نقصان رسیږي لکه اوس بکره هغه پتل کوي چې اشاره فرند حقيقي څه او خلاله خرابيږي نه پرې چې بچی راړي څور چې راوړي شي ابا کې د رزق خبره نو رزق الله پیدا کوي خو یو پیدا کوي لا ستر دو پیدا کوي ادار چاري د الله ویلي دولسم سپاره نو بیا آته وما من دابه في الارض الا رزقها ولا مستقر مستودع كل في كتاب مبين الله د ارچا د رزق دی ماره است الله وای نه نرزقكم دلته وای نه نرزقكم وياهم ابوجه اولاد خپل دیار دلوګینا چرته بسخري آباد خلکو وجل د اولاد روحاني تو وجل دي چې به علم پرې دي چې انګريزي په وای ساينس په وای انا بیا سبا دهري شي یا کافر شي یا بل څه جوړ شي نو دا دی روحان ته تورمکه یره کده په قران وایم دی بیا سبقونه ویل شي دی بیا ساينس نو ویل شي نو ساينس به وای خو روحان تورمړ دی لکه دې صورت کې درجو 122 کې ومن کان مهتن فاحینا او تو څنګه مړو موږ ژوند دې په قران جالنا له نورن او ګرځول موږ له رڼا دی ایمان 122 نمبر آیات کې نو دویمه معنا اموج نه اولاد خپل ګرځولګنا چې به علم پرې دي چې قران مونږ وایي نحنو نرزقكم من خوراک درکو تاسو وياه او دیتما رازق الله دې مخ راځي سورته طه کې لا نسألك رزقا نحن نرزقك من تنرزق نغواړو اولاد دفاره بل چاله
موږ رزق درکو ته الله رزق درکړي چې الله وعده کړی د رزق نو بیا یې رسېشته نه نرزقکم مو خوراک درکو تاسو ته ویام مطلب چې ته د ځان را دې نه ته بچو خو نه ته لريږي چې بچي وسو خوري ته څه خوري چې ته زوري دا بالا غلم ور کوي څنګه چې تاسو وعده کړی د خوراک دا شستا بچی له بم ور کوي نبی اسلام وای بچی ډیر پیدا کړي چې زه په نور امتونو باندې فخر کوم په قیامت کې په ډیروال د خپل امت باندې ادي وای وا بچی کم پیدا ک کافر وای خدا وای دي یو خدا بیمار نشي خیر دی دویمو کبه اګه د دویم طاقت دي د بدن یا د مال نو خیره غو دوه باندې اکتفا کا او که طاقت دی وی خدای بیمار بل خدا وکا اګه دغه خدای راړې شي بالکل ما باندې کبي خدای چې بند کړی دی هغه ته بیا اکثر په خېټه کې رسول وشي کینسر وته ولګي کما خدای چې بچی له پای بند کی داغه د سینې کینسر کیږي همیشه ظلم وکي ولا تقربوا الفحشاء امن دې بیا تا هغه ته چې کارو دی بیا نه هغه چې پټي کار بیا هي شرک اعتقادي شرک فعلی وذروا ظاهر اسم وباطنه مخکې شو آیت نمبر 120 کې وذروا ظاهر الاسم وباطنه پر ظاهر ګناه شرک فعلی وباطنه باطن ګناه شرک فعلی دل چونکه صورت کې مسله د رد شرک ده نو ظاهر ګناه نه شرک فعلی چواله او پټ چپ پسر دې چې غیر بابا روان دي ظاهر ګناه کوي ا پټ ګناه چې عقیده کې دی چې بل څه مشکل خوشاو داتا شته ولا تقتل نفس اموج نه نفس هغه چرم کړی الله وجل الا بالحق مگر په قانون د شریعت قتل کړي وجل کیږي دی نه کړی دا وجل کیږي مسلمان او کافر شه وجل کیږي د دین علاوه خپل دفاع کې سره وجل شي پتا څو عملو کې ته به عملو کې او راغډه خطا لړ استاد په لګي مرشن ته ګناګار نه ته دفاع کې وجل د دین علاوه نفس ویلې کافر بم نشي وجلې که کافر دی وجل داغي بیا سزا ده سور نساء آدم ربحان میں کی تیر شو کچرغا زیمی کافر خو بیا پوره خون بها باور کې او کنه زیمی کافر نو او معاده و داغي به خون بها ورکه ها په جهاد کې وجل شي الا بالحق مگر په جهاد کې دام ٹھیک ده چې په جهاد کې وجل شي ذالکم وصاکم بکبیم دارنګ شي منون کې دی د دې احکام حکم کوي تعالی په دی باندې دا څو بیان شو یو لا تشربوا بشيء وبالوالدين احسانا دوا لا تقتلوا اولادكم من املاك دري لا تقربوا الفواحش سلور ولا تقتلوا النفس پینځه وصیتونه ذالکم دارنګ شي تاسو منون کې دی وصیتونه وصاکم بکبی حکم کوي تاسو په دیوان الله خام خاص تاسو تاکلون تاسو کې عقل راشي عقل پس راځي د الله د کتاب په مانلو باندې ولا تقربوا مال اليتيم امن دې کوي مال یتیم دا سویم شو ها شپږم الله لا تقدانو لا تاكلوا لا تقربوا نږدې نشي خدای پاک یو شی باندې نه ته لارې باندې دغه سره نږدې ورشي خريبه ها الا بالتي احسن مگر نږدې شي په هغه طریقه چې خطر کې هغه یتیم د مال بچاو دي کله یتیم د مال بچاو د فرضین ورشه او اته کې بچاو نشي کول چې نږدې ورشه دا کې یتیم د مال خیرات شوی دي سلويختی دا یا کال شپره یا د عمر د خیرات او حتیم ناروای سلويختی د عمر د کالغه او کنه سم خیرات ور کړه خدای یتیم مال لګړي چې نږدې ورته خوراک خلافري را په دې طریقه ورشه چې الګه واده مکوې کنه یتیم د مال تاسو خبره و الا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطون النار وسرطان سيرا الله وحي والله يعلم المفسد من المصلح الله پويږي پیجني مصلح
اصلاح کون کے یتیم د مال او وسعت کون کے سورۃ بقرہ کے 120 کے تیر شو ذائب من بر کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین یتیم عزت مند نہ یتیم لا بیدتی پر مال ولا خړ نو لا تقربوا مال الیتیم من ذکر مال الیتیم تھا مگر نږدې شي په هغه طریقه چې خطر کې چې هغه د یتیم د مال حفاظت ته دا حتی متعلق لا تقربوا سره کې دی شي الا بالتي سره کې دی شي رومبه معنا کو حتی لا تقربوا من ذکر مال یتیم تھا تر دې پورې چورسي کې مضبوطیا د عمر تا چې ځوان شي نو بیا کر باندې ډوډۍ خوري خیر ده خو چې یتیم د لا بلوغ تند رسېلې ا دې یتیم د کور ډوډۍ نه خوري ګوره یا الا بالتي احسن سره ده مگر دې شي پاتر چې خپل تر کمه به الله حفاظت کې تر دې پورې چورسي کې مضبوطیا د عمر تا چې ځوان شي چې بیا خپل مال حفاظت په خپل کول شي بیا پرېدا اچنا نشي کول یتیم نه معصوم دی نابالغ دی دغه مال حفاظت فتا فرض خانه کتی ترې کتی ماما کتی گاونډي سو شو پنځپک شو وافل کیلو میزان بالقسط او پورا کوي پیمانه او تول په انصاف باندې بعضی شان کېلی وی بعضی وزنی وی کېل لکه کپڑا په غز باندې کیږي تل کیږي په مناپ کیږي او چای چینی او غوړی مړی دا په تول باندې کیږي نو دوړو کې پیمانه پورا کوي بالقسط په انصاف سره وشو ولا نکلفنا شبر علا چې په دې عمل خو صحابه به ذکر چې صحابه منغه معمولی خلک مونږ وسنګو کو جواب لا نکلفنا نفسا الا وسعها من تکلیف نو ورکو یو نفس مگر مناسب طاقت دا غدي کې سګران کار دی د یتیم مال حفاظت سګران کار دی اوس اته وایدا قلتم کله چې بیان کوي تاسو فاضل انصاف کوي کړه د شرک کې نو انصاف کوا که بیان توحید کې انصاف کا خپل پردې پکې مګورا چې پردې په غلط کو په خپل مکوانه پارچا بکې وذا قلتم او کله چې بیان کوي تاسو فاضل انصاف کوي مخکې دیر شو کنه یا ایو الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ایمان والو شکل کو درنګ پتوي په بیان د توحید باندې شهداء لله بیان کوونکی خاص فرد الله دنیا لنا نام نشان لنا نو دلته وای واذا قلتم او کله بیان کوي مخکې سورۃ مائده نساء کې 335 کې او سورۃ مائده 100 8 کا نا وَإِذَا قُلْتُمْ او کله بیان کوي تاسو فاضل انصاف کوي لوی انصاف چې توحید بیان کوي او لوی انصاف چې رد شرک کوي او لوی ظلم شرک یا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم لوی انصاف توحید دی شهد الله انه لا اله الا هو الملائکه قائما بالقسط دا بیان د توحید ولاد په انصاف لوی انصاف توحید بیان ولې واذا قلتم سورۃ آل عمران والاتل سمات واذا قلتم فعدلوا او کله بیان کوي تاسو انصاف کوي لوی انصاف توحید بیان ولې رد شرک چې خدای صفات خدای له د مخلوق لا ولله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان لا تجعل حقا واحدا من غير تبين ولا فرقان ابن قیم رحمت الله علیه دا الله خپل حقوق دي لكن لغيره بل نه دي مناسب توله وای مشکل کوشا داتا یا حاضر ناظر یا بل سوتو ہے ولعبده حق هما حقان دا الله د بندا خپل حق دي نه دا دوه حق شو لا تجعل حقا واحدا دا دوړه حقونه یو مګور د پیغمبر حق وای په خدای د خدای دا نه چې پیغمبر د خدای حقونه وای ته مشکل کو شاهد او داتا د حاضر ناظر دی وغیرہ وغیرہ دا بنوای واذا قلتم فعدلوا او کله بیان کوي تاسو انصاف کوي
ولو کان ذا قربا اگر کوي دا انصاف په خپلوانو باندې کو نقصان یې صاحب په خپلوان راځي وبعهد الله اوفوا اپو وعده د الله پورا والو کوي شو نو شو وعده د الله یو وعده د امیان هغه شوی دا چې الستو بربکم از ذات رب نعمه قالوا بلا بلا بشک څنګه رب ته څنګه مشکل شه او دا تایدا وعده مون په عالم ارواح کې کړه ټولو کابی دې کوملا دې ک پیغمبر دې ک ارتو دې کیندو دې ک سک دې واخذ ربك من بني ادم من ذورهم ذريه واشهدوا على انفسهم لست بربكم قالوا بلى شهدنا تقولوا چې بیاونه راځي نه کو نه غافل بیاونه تا نو وعده یو وعده دغه علی مروه یو وعده چې کله ایمان راندان بیا وعده وکړه چې الله لا اله الا الله محمد رسول الله تقاضی پورا کوم دا پورا کنه بل ډول مشکل کوشا وای ر پیغمبر سنت خلاف ولې کوي غم کې خاده کې ایا وعده علماء الله غسه واذا غضب واذا اخذنا ربك وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ وَإِذْ أَخَذْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ ذلك أنا سورة آل عمران آيات نمبر 187 يوصل وات يا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ یاد کا چغس الله یاد کا دی خلوص کرو یاد کا دی خلق تا کلا چې غسل الله وعده دا کسان چې ورشل کتاب پام د کتاب علماءنا وعده دا لا تبينون للناس خامخا بیانو به الله کتاب خلق للناس علماء خنوي کنه ولا تكتمونه ادا پټوي دا الله کتاب د خلقنا فنبذوا وراء ظلم او غردو دی دا الله کتاب او ورته شاګان خپل او غردو دی وعده دا الله ورته شاګان خپل اپتا نه ک په دې باندې دنیا لگا ماتره دي پیسې دي چاندي نو پد هغه چې دای غره کوي لام د تاکید نو تاکید سکله الله تبینونه ولا تکتمونه نو په ټو د الله کتاب عوامونه ادي وې دي له علوم کې دي له بشپړ علوم کې په دې معنی امام قرطبي وغيرها ابن کثیر ذکر کوي چې الله د امیان نو داغه د خپل کتاب د علماونو او اول د علماونو غسه دغه علما قران بیان نه کوي عوام به چا نزد کوي علما باندې اول فرض د قران غره په دواړو فرض په علما باندې فرض بیانول ذکر پیغمبر وارث دی پیغمبر تعالی وی ان الذي فرض عليك القران هغه چې فرض کړي قران نو علما باندې اول فرض چې بیانول دي اپ عوام باندې دویم نمبر کې فرض چې از د کولی بیا بیانې بلتا بدلتا کې وبعهد الله اوفوا ابو عهد الله باندې پورا والو کوي دارنګ بل چې استاد سره دی وعده کړی چې قران لبرادم او وعده پورا کړه چې کله نه راځي استاد نن راځم چې تر اندشي دا پړستيري ادا وتعالى پته ولې چې کله ته خپل قران شروع کړي بیا کله شاګرد راځي کله ته وایي ته به ترید پیته بیا چې دا دی ول راځي لکه څنګه چې دوی تعالی پته لګي د پلار د حق چې خپل پلار شي بیا پوه شي چې هو ما سره ظلم کړ پلار ته الور تعالی پته لګي د مور د حق چې کله خپل مور شي هو دا خود ما د مور څو تکلیف ورکړ د په خېټه کې د ګرځول جدا تکلیف د پیدا کول جدا تکلیف بیا غد بدري کال تکلیفونه هغه بیا تر دوانه ټول تکلیفونه دارنګ چې کله استاد نه ته پته ونلګي چې استاد باندې ستې رسید نه راځم یا سبق نه زده کوم او کله چې استاد شي شاګردان بیا سبق نه زده ته پته بیا لګي چې تاسو ظلم کړی خپل استاد سره نو استاد سره دی وعده کړی دا پورا کا قران لرازا غزدا کا بل ته ورسو ځکه موږ میشن دار بل ته ورسو دارنګ استاد سره وعده کړی چې قران بیانوم استاد بمګور ټال مټول نه کوي کله برادي کله بني کله لیټ را دي کله پوخ را دي پټیک پټیم باندې برادي کم ټیم د مقرره کا ټیم لورا دي بلکې دوه ما چې استاد شاګرد لم بګار جو 15 منټه مخ کرا دي استاد لم بګار چې 15 منټه مخ کرا شي او بعهد الله ذکا وعده پورا کول وعده نه پورا کول در منافق صفات ده
آت المنافق ثلاثه د منافق نخدري دي یو دا اذا عاد اخلف کله چې وعده وکړي خلاف کوي وبعهد الله اوفوا ابو عهد الله پورا والے منافق مجور ذالکم دارنګ شیطانو منون کې دي احکامو وصاکم به حکم کوي تاسو الله په دیوان خام کوي تاسو بنوالي سول شو نه اوس لسم وانا هذا صراطي مستقيما یقینا دا قران کریم زمال را نه غرفت تبعوه او دې په دروان شي دا الله احکام دا د وصیتونه دي وانا هذا صراطي مستقيما دا په صداقت وانا هذا صراطي مستقيما یقینا دا قران کریم لار زمانه نه غدا صراطي مستقيما فتبعوه نو دې په روان شي دې په وسنګ روان دي دا قران خپل امام کا لکه امام چې په دودري وي الله اکبر نو دوم الله اکبر کې کوي غوګل غوتواړي چې هغه شروع شي اولاد ضالین پسې بیا یو صورت او یا دریات صدور او یا پیزه یا شپږ هر صورت بیا وي الله اکبر ته به الله اکبر کې کوي دا نه مخ ټیټی دی شي نو چې هغه ټیټ کی نو ګنر بچي کله کله راځي او ذات مونتلو ناغي ما چې شمیرل نو صلی الله علیه وسلم 200 ډالر به ویلي ما را غردي کو پکې وښه نو ځکه اوچت شداغه نه چې 200 ډالر باندې اوچته کې وته نه نو دا کرے قران مخکېږي نه قران پسې بروانه پیغمبر مخکېږي نه پیغمبر پسې بروانه اتباع وای دي دا سورۃ حجرات کې راځي ایو الذین آمنو لا تقدموا بین یدی الله ورسوله ایمان والا مخکې مخکې دا الله او پیغمبر الله یې قران مخکې نشه قران چې کوم عقیده بیان کړه اکه وای قران وي بڑی ناوري وا ټیک قران په دین پیسې باندې اخلي وا ټیک قران وسیله د الله د نمونو دي او د خپل اعمال دي وا ټیک واشه پیغمبر وای پدره کې دا خیرات نشته وا ټیک ده ممخې د پیغمبر وای وډنګ اډو چې باندې کې په خادو کې وا ټیک ده تمبل دې بس هغه تمبل موږ ډنګ نه ټک ټک لګ الله ته تانو په شانته نو الله وای وانا دا یقینا دا قران کریم لار ما دا پدات ال کې نه غلار دا نفتبعوه نو دې په روان شي ولا تتبعوا السبل اما دې په نور الله باندې کروان شوي تاسو ان تتبعوا کروان فتفرق بكم عن سبيله نو ګډوډ وکي تاسو الله د لارې نه سوق وای حدیث کرای نبی اسلام دی آیات مبارک ہے و نی غلار راخ کلا ودا صراط مستقیم دا اداینه نور لار جوړ کړي ودا نور لاري شیطانان پدې هر لار شیطان ناسته تا ته وای پدې لار راشه او پدې راشه الله ته پدې غرادا نو ته نیک دا بس کتابونه خلق جوړ کړي ودا د هدایت کتابونه دي چا بل څه جوړ کړي واشه دا لار دا چا سر پناه جوړ کړه چا په بل څه جوړ کړه او چا د الله کتاب لاس کې واسه پیغمبر کارو پیغمبر د عمر ته اقرا بسم ربک الذی خلق نو غداندې جرایو د سر پناه خېما او بیا بینه بعد کې خیری قران وایو ای خو عربو کنه وای ول ای کا جام نو سو ا سر پناه ځان له علم دی اوس موږ پښتو وو موږ له سر پناه په پښتو کې نه راځي ته درې پښتو کې سر پناه په سر پناه قران نه ځکیږي عربي د کزدا کې په سر پناه چې دوی په بیا اړو قران ته عربي ویلم نشي بیا ځان د لوی عالم او عربو تلار چې خبر نشي کولای ته بیا ولی سر پناه ویلي او په سر پناه باندې بدل سر پناه باندې پیګ نه نو الا من شاء الله لک کسان وي چې پويږي وا موږ د عربی خلاف نه یو عربي د قران جبه ده د پیغمبر اسلام جبه ده د جنت جبه ده نو خجبه ده که سړی زکه خو قران نه مخکې مزه کو
قرآن زکه نه بعد کې بیا عربي از خطر کې د عربی دا نه چې لینګویج کې داخله واخله نو لینګویج کې به عربي زکه اباقي که قرآن وای نو حدیث باندې کیس دقیقه ان شاء الله اگر دوی حدیث نو حدیث هم دور لوی علم نه چې په 200 کال کې هم ته ونه ویل شي صحیح په 200 کال کې ما دور لوی علم د حدیث واغه قرآن خاصان کتاب دی دا خاصان په میاش کې ځکه په کال کې ځکه او دوه کې ځکه اول داوا نور به چې څور کړو وري وای کدي بس پاتې بشي ولا تتبع السبل مدای په نور لار باندې د قرآن نه نور لار باندې مدای کلاړی فتفرق بكم عن سبيله نو ګډوډ وکي تا د الله د لار نه روس راځي تر نحل آیت نمبر 9 کې قال الله قصد سبيل اپ الله باندې سمولې سملاري ومن جائر اباد نه کګيري خلکو جوړی کړی پدې کې ثواب دی پدې کې 200 کروڑ ثواب پدې کې 200 کروڑ ثواب دی 500 کروڑ ثواب دی هغه غلط لاري دي قرآن کې چې کوم ثوابونه دي دا ډېر زیات دي د قرآن په یو حرف باندې چې تلاوت دیو په صحیح طریقه لس نه کوي چې سوچ سره بیا وکړه نو بیا په یو حرف باندې سل نه کوي چې ترجمه سره دی یو حرف وي نو بیا یو لفظ دی نو بیا د زرو نفلونه زیات ثواب زرو نفلونه واشه او چې په تدبر سره دی الفاظ ویل په سوچ سره بیا د سل نفلونه زیات ثواب دی یو لفظ د دې نه غټ ثواب به کم یو کی اتیا در کروڑ ثواب څه شي دا نه جوړ کړی دي 49 کروڑ ثواب دا خو پیغمبر ته حدیث دي موږ چاته وي قرآن نه لوی کار نشته بل ولا ذکر الله اکبر دا الله د کتاب بیان دا ډیر لوی کار دی وجاهدهم به جهادا کبیرا جهاد کو پر قرآن میں جهاد لوی جهاد قرآن دا کول ته وی قرآن بیانون ته وی لوی جهاد ذالکم وصاکم به دارنګ شیطانو منو کې دي احکامو وصاکم به حکم کوي تاسو په دیوان الله خامخا تاسو پرهیزګاران شئ او صداقت د قرآن بیانې په دلیل نقلی سره دا کوم مسله قرآن کې دا لس اوامرو دا په تورات کې دي قرطبي ذکر کوي او چې تورات کوم بي د آیاتونو دا چې کوم دي ذکر شو ثم د استبعاد بیا وګورا دا نه چې قرآن نه بعد بیا موسی له کتاب ورکو ثم اتنا بیا وګورا ورکړو موږ موسی السلام له کامل کتاب تماما تورات تماما کامل په بیان د اصول د ایمان باندې على الذي فاترك يا على الذي احسن فاترك چا خپل طریقه خپل طریقه چې د مخلوقات عجز دې د الله بڑای دا قرآن کې ما طریقه دا مخلوقات عجز باندې د مور د خېټې نه راوال تر مرګه پورې او الله دې خپل توحید ثابتای دا نه اونو نه راوال ځاونه چا پیدا کړی دا په دې صورت تاسو رسول دلال عقلیه اونو نه راوالي دغه میوي چا پیدا کړی رنگونه چا بدل کړی دا خې طریقې په دې د الله وحدانیت ثابتای او تفصیل لكل شی او دا د ټول امور د دین دا معنی چې دا یو شی وضاحت ته نو که شاید اعتراض وکړي چې جیازم په کې جیاز جوړول نه د متکلم کلام دغه په فن باندې قیاس کیږي ها د متکلم کلام باندې دغه په فن باندې قیاس کول شي لکه اوسړو د پلان کې ډیر لوی استاد دی نه بګوره کاغه لواري نو پلواره کې استاد دی او کاغه ډاکټري نو ډاکټر کې استاد دی او کاغه ترکانی په ترکانی کې استاد دی کاغه ډریوري په ډریوري کې استاد دی کاغه میکانیک کې استاد دی نو دغه تفصیل کل شی نه مراد هغه احکام دي ها د شریعت دا چې د ببل بلار شي چارته بګیدي دی خو بیا ډاکټر مشته په دې پلان کې شمشته او تفصیل کل شی او ذات ته د ټول امور د دین امور خاص کر د اخري مسله په قران کې ډیره زیات وضاحت سره بیان شوه آیت نمبر 114 کتاب لوستیو قل افغير الله ابتغي حكما هو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا
و بغیر د الله نه ولټوم بل فیصله کوونکې او دا الله غذات چې لګلې ته قرآن مفصل واضح اصول د ایمان باندې پوښ دې صورت کې درجو 114 نمبرات کې دلته مو تفصیل کول شي او ذات د ټول امور د دین یا د عقیده د مسائلو مکمل تفصیل ده وهدانا او ہدایت ته رحمت ته خامغتا په ملاقات رب قرآن ایمان راوړي او ترغیب وهذا کتابنا بیا ترغیب قرآن ته مخکې څنګه د قرآن ترغیب ال قرآن وهذا کتابنا ادا قرآن کریم عظیم الشان کتاب انزلنا موږ را لګلې دی لا مبارکون د برکاتونو کتاب دی د خیر کتاب دی میاش په د خیر شي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس شپه په د خیر شي دا ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر خير من الف شهر امت په د خیر شي كنتم خير امه خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر زمانه په د خیر شي دا خیر قرون قرن الذي بعث فيهم ثم الذين يلونهم هغه خلق چې کوم د دې نزول وخت کې هغه په برکات واجی رضی الله عنه ورضوان هغه کلی په کوم کول چې قران نازل شوی مکه مدینه مکه یثرب هغه مدینه طیبه شو مدینه طابه یا طیبه اما مکه چې نو مکه په هغه باندې مکرمه شو کاغذ په برکات شوی و دا الله بندا ته قرآن ته کې ته برکت کیږي نه بادشاہ به حقوق کی دا نوٹ دا تدما وعده تاسو را تاسو ډیر پاک خلک یې زموږ په نسبت باندې ما شومان دي اکثر ډیر کم در کې مشران ځوانانو ټول د بلوغ د مخ قرآن ته ناسي تاسو دلته په دې کې اوسو کسان مونږ یو چې دا مشران راغلي بلوغ نه بعد دغه پیل شپه کسان دي باقي سوره چې تاسو ټول بلوغ نه مخ قرآن ته ناسي خو تاسو که مهرباني وکړه د سترګې حفاظت وکړه دا ګډ وډ شیشیان مو ګوري په نت کې دا کنه یو خطرناک شی دی قرآن لپاره او دا رنګ ګډ وډ خوراکونه دانو ساتي د ګډ وډ خلکو سره مکه نه تاسو نو تاسو فرښتې به تاسو سلامونه کوي په لار باندې یقینا د توامه دا د کتاب دی چې دوره برکت برکې واچي چې بادشاہ وساده حقوق ناسي چې څو غواړي الله بدل کوي نور څه کوي تاسو چې څو غواړي مستجاب دعوات بشي د قران کمالات ډیر زیات دي خو د دې فرضداري دي فرضونه دي هغه دادي چې غلط خلکو سره باندې کې نه غلط خوراک باندې کوي غلطي خبري بناوري فلمونه دا تماشې باندې ګوري په نت کې ضرورت د بار موبایل ځان ساتي واشه ضرورت د فار ساتي انور بګ دا ګان بلا ما ګوري تاسو ګور دا مبارک د برکتونو کتاب دی تاسو ولوي اولیاء الله جوړ لولي خلق باندې الله جوړ لولي خلق به خپل د صحابه کرام حالات ګوري کنه خلق به خپل کې ناسو ټول دنیا د خپل لاندې الله راوستو نو فتبعوه دې په روان شي ګوره صراط مستقیم ان خلق بعد خلق بل ثاغستی نو دې دا وداتو کوم وانا ذا صراط مستقیم فتبعوه دوی وهذا کتاب انزلنا مبارک فتبعوه نو د صراط مرادم قران دی خام اکا امر دلته فتبعوه واتقوا او غیر خلاف د الله د کتاب نه خام خپل برهم کړی شي ارحم باندې الله کی لوی خلق باندې الله جوړ کی لوی خلق باندې خپو کې ناس ان تقولوا جون واتاسو اتبعوا تابعداریو کې د قران د اوسه ان تقول یعنی لالا تقولوا جون واتاسو انما انزل الكتاب بشکر علی گل شو کتاب راګل شو کتابونه تورات انجیل الا طائفتین په دوه ډالو باندې نمخ کې په یهود باندې تورات او عیسایانو باندې انجیلو
وین کنا یکنو منگا دراتتیم دلسو دا کتابونا لغافلین بی خبرا اللہ منگا منی سے منگ پا آغا کتابون نفیدو نما قرآن راولے دیتا بیو داریو که چی بیاونو آیا چی منگا پارا بین پودو اوت فتکینی او تقولو یاونو آیا تاسو لو اننا انزل علینا الكتابو کچر منگا چو رالگر شو پنگبانی کتاب خام خوبا منگا پڑیر ہدایت باندے یہود و نصارہ ہونا منگ بڑ عرب و دان ڈیر اچت گنو پختانم دان اچت گنی وائی منگ ڈیر اچت خلو کیو او کدا قرآن پا پختو کیوئے کنا نمونگا ڈیر بیا مخ کے تلو علائی پختو کی ماتا کتاب راولے پختو کے پختانو قرآن ذکرے تاتے خی ماشومان ذکر زنانو ذکر بوډاګانو زدکه بوډاګانو زدکه ځوانانو زدکه افسرانو زدکه لیبرو زدکه ډیورانو زدکه زمیدارو زدکه په هر طبقه کې زده شي جولاګانو زدکه ډمانو زدکه ډمانو نایانو زدکه ترکانانو زدکه ارچا زدکه خو چې څوک د کینی کنه او تقولو یاونو آیتاتو لو اننا انزل علینا الكتاب کچر منگا چو راگلی شو بمبان قرآن زنگ پا جبا کلا کننا آدامنم خام خوبا منگا زیادی داتو علا دینا یهود نصارون فقد جاکم بینتم من ربکم یکن راگلی تاتا دلیل در افساسونا دلیل راگی دلیل دتا راگی خانبانه دی ختم شو اته چې لکنا هدا منهم نو دوی هدان دا هدایت ته بینه دلیل راغله القرآن حجت لک علیک حدیث کرا دی قرآن بیا ستا طرف دلیل شي جنت بربوزی ستا شفارت وکي القرآن شافع مشفع ماحل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنه امان جعلو وراء ظهری ہوئی نو جہنم تا بیدان نکی سوک دی پس روان شو جنت تا بیبودی او سوک چرائے شاہ تو غردو مخ کے دانا نکا دی پس روان نشو نو جہنم تا ودار شی القرآن حجت اللہ کا والے کا نو تا فقط جاکم بینتم ربکم یقین راغلے تا دلیل در افسانا قرآن دلیل دے وهدانا او ہدایت اور رحمت او زجر منکر خونتا پامنا ازلامو نخلوق دا غٹ دالم یا نیشت غٹ دالم دا آچانا چیتا دروغی کذا بیاترا چی دروجن اکرایتون دا اللہ وی مڑی اوری وسیدشتے اب دین غستل شدا غٹ دالم دے و طرفانا اواؤڑ دی آیاتوننا سنجل لدین اسلمونان آیاتنا ذرے چی صدا پر کو آکا تھا چیوڑی دمنگ دا آیاتوننا سزا سول عذاب بدعت بد سزا سول عذاب سزا دي چاره پاتې رشوا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ سورة بقرہ آیت نمبر 49 کې تیر شو بچی به لاله دا مو د قران نه اورېدو بد سزا ده مسلمانانو بد سزا ده کافرانو مسلمان بچی ولمړی شام کې وګوره بچی مړی عراق کی بچی مړی افغانستان کی بلا بچی مړ کړو کافرانو مسلط شي دا هغه صداګانی هغه وخت په يهود باندې فرعون مسلط شو د الله کتاب ریخو د پیغمبرانو سنت د بریغ قران د الله کتاب تورات د یادونه مخ صحیفه بریغ نو الله په فرعون مسلط کړو نن مسلمانان د الله کتاب نو واړی دا اصول عذاب بچی تباکی کی بچی ولوجنی هندستان کې وګوري ماشومان بچی ولوجنی اچغي وای اپن نه په نت کې تاسو ماشومان چغي وای نظام دا ساده مور پلار ګناه د الله بندګانو کومور پلارم ظلم نه وکړ د الله کتاب سره ولې وسه دا چل کې کافر به سي سبب د کافر ظلم دغه ظلمي د کافر ظلم بسي الله به تبار ورات کی چې قرآن خدمت وکي طالب الله دور توفیق درکي استعمال کو برم نشي کته بیا کافر تنجل الذين ادرج حساب صدابر کو کتا تھا چوڑی زنگاتو نا سوزلا دا صدا بد صدا رضا دی چید یوڑی دون کی اوس تخویب دنیاوی منکر د قرآن تھا حالی اندرونا انتظار نہ کئی دا منکرین دا قرآن مگر دی خبریں
چې دای ته مله ته چې قران ته نه کینې منکر بې ایمانه ته چې قران نه راځي اسلام حالت قران بیانېږي اته نه راځي نو دا دې ماده چې عذاب پر راشي آیات یا رب یا راشي عذاب درفتا بیر ملائکونا او یاتی بعض آیات ربکا یا راشي بعض نشانه دا عذاب درفتا بیا بمنه نو بیا خو نشته چې عذاب راشي بیا خو فرعون ویلو وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغوا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين سورة يونس آیت نمبر 90 کې نو بیا به منې لکه خپل لیکه فرعون پېژانې فرعون فرعون دی یو وو دا فرعون نشي ویلې فرعون وایي فرعون انا ما زغه په فاده جاستاني کړي چې فرعون بدات فرعون ما خطه دا جاستاني کړي ته په پیدا دمو بدی شي خندره موږ فرعون وو هل ينظرون بل اعتراضي دا کوئی فرعون وای فرعون ته فرعون وای خو چوتو زمونږ خو کنه زمونږ بدی شي حالا خو قرآن کې نوم راغلی نوم بې ایمانه انسان ډېر ظالم و حال ينظرون انتظار نه کوي دا منکر د قرآن مگر دې خبر چې راځي ته ملائکې د عذاب لکه لوطیان ته چې راغلی او یاتی ربکم یا شي عذاب درستا بغیر د ملائکو لکه سورۃ یاسین کې صاحب یاسین په دشمنانو چې راغلو او یاتی بعد آیات ربکا یا راشي بعد نشانه دا عذاب درستا لکه دې سورۃ کې آیت نمبر 65 کې ذکر شوی اصلور یوم یاتی بعد آیات ربکا فارق کې چرابشي بعد نشانه در عذاب درستا فائدہ ورن کیو نفس ایمان ورول داغو چې نو دې چې ایمان ورول په خوا او کدو تی ایمان اخره یا نو کړ په ایمان خپل کې اخلاص بعض خلکو یې غلط معنا کړ یا نو کړ په ایمان خپل کې ستنه کې د ایمان وای ته پیدا نور کوي دا د معتزله مسلک دی د اهل سنت والجماعت مسلک خدا چې ایمان راوړو نو کې اس نه کې نو کړ چې ایمان یې صحیح نو فائدہ ولور کوي ټیک د صداګان و تیر کې د موږ نه کولو یا شراب کولو یا زنا کړو یا سود کړو خو ایمان یې صحیح شرک نه وکړي نو صدا وتیر کې هغه فائدہ ورکوي ولکه جنت به ودل بودي دیو د مدارک معنا کې د خیر معنا کې اخلاص د منافقان ایمان ولکه سوا ایمان دوا به کوي او قبر ته بټیږي یا رسول الله مد یا رسول الله مدد دا د ایمان فائدہ نو دا معنا شو یوم یاتی بعد آیات ربک فارغ کې چراوشي بعد نشانه د عذاب درسته فائدہ بنور کوي یو نفس ایمان اول داغه کې به ایمان راړي لم تکن آمد من قبل چنو دے چیمان راو پخوا یا نو اکڑ پی ایمان نو اکڑ پی ایمان خپل کی اخلاص دا منافق ایمانو قل انتظرون دا ایمانو فائدہ نور کئی قل انتظرون و انتظارو کئی یقینا زیمت انتظار کون کنا کوئی انتظار اور ان اللذین فرقو دینہم اور دجر منکرون دا قرآن تا چی قرآن تا کیننا آسا نو ڈالی شو قرآن سره جماعت جوړیږي لکه مخکې صورت کې ذکر شو ان دې دا ګوردا وره بیا و ان الذين فرقوا دينهم بشکا کسان چې تاسو د دین خپل عقیده تاسو مړی اوري وسیلې د دوا تشته او داشته بابا مشکل کشاده داتا د غوسته دارنګي سنت ګډ ورکړه سنت بدعات دي په غم کې جدا بدعت په خاله کې جدا بدعت په عبادت کې جدا بدعت رسوم رسم رواج دي دین ټول تاسنس کړل ان الذين فرقوا دينهم بشکا کدا چې تاسنس کې دین خپل عقیده غتبا اعمال تبا رسومات دي وسلسله وکانو شیعان اشودای شیعگان شیعی ډالې کله چې قران نه ووري ابدل لیکيږي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سورۃ آل عمران 103 کې تیر شو واعتصموا بحبل الله جميعا مونږ په قران په کتاب د رب ساز باندې واعتصموا بحبل الله جميعا ټول د الله کتاب مونږ لګوي ولا تفرقوا موجوده کې د الله کتاب نه
نو دلته ما یقینا کسان چې جدا شو په دین خپل کې ډالې شو په دین خپل کې تاسو نتی کو دین خپل وکانو شیان او شو دی ډالې ولستا منو فیشه نیت دینا پیسې وډاله کې چې قران نه بغیر کوم ډالې تاسو ګورئ سوډه دی پاکستان کې یو دی قران والا باقی څوک دی باقی وګورئ مدرسو کې قران شته نه مولا او فارسی او قران درځي امی ته وي او خو نشي ویلې الته امی له قران وردي یا موږ له قران یې قران درځي ته دا تعلیم څنګه خدای دې خو واسه دا تعلیم ولې وای وای ما پونون زکړي باسه هغه می وای ګډ ور زکړي صحیح نه راځي خدا پیسې په ګډو ډوړې په خرم وای دا څه وای ته دینه پریس چې قرآن نه بغیر د دې جوړ کړي نبی الله وایي ته دای سرستا سکار نشته ته دای کې یو ډول نه نبی اسلام کوم ډول نبی اسلام ویلو وی او د حدیثونه خزه کوي خام چې یو چې کوي هغه یو یا فرقه شو یو ډول وي او نصارا دوا یا ډلې ادم امت بدریو یا 73 ډلې کې کلهم فی النار الا واحده ټول به جانو ته بيد یو ډلنا صحابه وی من هم یا رسول الله هغه کم خلق دي بما انا علی واصحابی هغه خلق دي چې د په کومه طریقه مزما صحابه نبی اسلام کم کتاب بیان ہوتا صحابه او کم کتاب ہوتا کتاب دک یو ډاله ټول به جانم ته دي وکانو شان او شور ډال د قران نه جوړ په ډالو کې تقسیمیږي چې قران لراشي د جماعت قران والا جماعت ته لا تمنو پیشه نه دینا پیسه وډاله کې استار او سرکار نشته انما امر الله یقین په تعالی الله تعالی بیا په کې دی په باندې دی کوون کې من جا ترغیب بیان د توحید بیان د قران ته چې هر کله خلک ډالې شوی دي تاسو کا مولوی صاحب تفاسا میدان تودا او توحید بیانو الله کتاب بیانو توحید پکې بیانو من جا بالحسنات چاچراتو کو په بیان توحید باندې نو دا پارا بشمیر اجر دې عشرم سال لسچن مانند لګا توحید اجر چې کوم ډیر زیات دی لګا صورت نمل کی مرادی صورت قصص کی مرادی آیت نمبر نمل 89 من جا بالحسنات کیا تراتلو کو بیان تو اس باندې پلو خیر منا د فرق ورا اجر دے دینا یعنی لسن دے خو نه وکنا او من فضایا و دین امنون ادیبا دیاره دغرنا پامن کی ویدارنګ اور په صورت قصه تو غری کې مخیری آیاتونه دي آیت نمبر 84 تلورته مان جا بالحسنات چاچرات لو کو توحید باندې په بیان توحید باندې دلا غرا اجر راغنه وان جا بسیا اجات راتو کو په بیان د شرک باندې واشه نو دې دایما خیر من عشر نو نو دارن دلتا من جا بالحسنات چاچرات لو کو په بیان توحید باندې د غرا بشمیر اجر دې اصل کې لږ څنګه د شمیر انتها ده یو دوا درې دایکای یو دوا درې دا تر لته پور دا د شمیر انتها ده بیا مقرر شروع یو لس دولس او دیار او سوار د پیزل وغیرہ نو دا اجر یعنی به انتها اجر ومن جاء بسیئتی چاچراتو کو په بیان د شرک باندې چې مړی او یو وسیلشته فلا یجزا الا مثلا سبحان شرک کوله مگر په شان دي شرک هغه جهنم دی او دې سره باندې اته اون کړی شي دلیل وحی پس صداقت قرآن باندې اپا توحید باندې قل اننی هدانی ربی یقینا و یقینا چې ما توفیق راکړې ما ته
رب ما په طرف د لار نه غوانه دا قران چې بیانوم دا مال الله توفیق را دا ما کمال نه د خپل نبی اسلام ته الله وای نو خډیر لوی انسان مو معمولی خلک یو نو موږ هم د الله په توفیق بیانو دا آسان کار نه ملت ابراهیم حنیفه په طریقه د ابراهیم خان چې اقرار د شرک بیان د توحید دی اما کان من مشرکین انو د مشرکان قل ان صلاتي ويقينا عبادتي بدني زما ونسكي عبادتي مالي زما او ژوند زما مرد زما خاص پر الله چرد مخلوقات دي سر واخلا دا پنام دلما دا توحید الحمدلله ويمسك الله بذر ولا كاشف له الله قل انما هو اله واحد والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى ما يصفون لا اله الا هو لا اله الا هو الله تشرك به شيئا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له دا فلسفه نشته د برخي خوند الله لا پیسو صفات کې په دې باندې ما ته حکم شوه او دې ما اول د غاړه کې غوږ باندې ما ته لیتا صلات عبادت بدنیو کې موس فرض کامل دی او نسوک قربانی په عبادت مالیو کې قربانی فرض کامل دی نو دا راوندم دانه تشبود دا ټول عبادت مالیو بدنی الله لدی او محیا او ژوند زما ژوند نو الله لپاره دی امر زما پچ ژوند دی مد الله د دې بیان وکم ازما مرګ د الله لپاره زما د مرګ ترکیب د الله په حکم باندې دی چې رب د مخلوقات دی نشته صدر د الله سره حکم نه پیغمبر نه ولی پیسې او صفات کې او ذالک امرتم ابو دیوان ما ته حکم شو دی ما اول د غاړه کې غوږ د الله کتاب ته وایا اگر الله غیر ربنا وا اولتم بيد الله نا اولت بيد الله نا اولتم ربنا بل رب او دا الله رب د دار شي ټول مربوب دي چې مربوب دي داغه رب سي پسنګ وامه داغه ته دادا څنګه داغه ته غوث څنګه وامه ولا تکتب كل نفس انا کوي هر یو نفس یو عمل لرا یو مگر پاغه باندې وي بوج نه کوي هر یو نفس یو خلاف شریعت کار مگر پاغه باندې بوجي ولا تدوار ذرا نفي شفاعت قهري اب بار بن کی او بار کون کے بار د بلچا فاتر کرا دی ولو کان ذا قربا گر ک بابا دیو ثم الى ربكم ارجوكم بیا رب ساته او فزستا د په وکتا سو پاوان چويتا په کې اختلاف کون کی دا اوس چې اختلافات شروع کړي په وکی چې تاسو کې اختلاف کو بیا ترغیب ورکي بیان ته چې خپل مشران په نقش قدم لاړ شم سانه مشران مخ کې سوکو وهو الذي او دا الله ذات چې ګرځولې تاسو قائم مقام نو مشران په مکه کې څنګه مشران سوکو بدعتيان دیوبندیان او غم دي خدای نه مخ کې نور مشران چې پیغمبران دي هغه صحابه کرام دي نو کچره دیوبند هم مشران دي او کبرګه دیوبند یو عالم نه تاسو خبر راغلی یا ور بچا تړلی دغه کتابونه خو اکثر وروسته خلکو لیکلي دای شاګردان لیکلي یا بل چا لیکي یا په چا دن نکړي نو کداغي په کلام کې سراشي موږ به دای خبره باندې خدای خبر نه رد کوو نه پیغمبر خبره واشه ځکه دای خبره د خدای په کلام باندې مقتدو د پیغمبر لا تقدم بین يدي الله ورسوله دا الله پیغمبر نه باندې مخ کې کنه خپل مشران مخ کې کوي رستو کوئی باغی تا اصل به قران زمونږ قران او سنت زمونږ د مشرانو په نقش قدم یو الله موږ د قائم مقام د مشران پیغمبر اسلام اول نمبر دی په دې امت کې ابي ار صحابه کرام دی هغه رسو بیا تابعین تبع تابعین ابي اب رسو دیوبند کې پنځپیر او شیخ القران بوي نه سوجت ہے جو قول پنج پیر شرع احمد قول احمد رابی گیر پنج پیر دلیل نه لګوري نه به پیش کې نه به باندې د دلیل څه شری شرع احمد قول احمد رابی د شریعت د نبی اسلام چې قران دی قول احمد چې سنت دی رابی گیر هغه ونی سي دای معلوم کوي
ورفع بعضکم اپورته کړی الله بعض تاسو په بعض درجه په درجو باندې څوک عالمان دي څوک امیان دي دا سره فارا لیبلوکم فیما آتاکم د بار چې امتحانو کې تاسو پاته کې درکړي دي د امی امتحان په دې کې چې قرآن تکینی کنا د مولا امتحان په دې کې چې قرآن بیانې کنا پیسي پیخله کنا ان ربک سر العقاب یغیر افساد حساب زر صدا ورکوم کې دي کمولای کامی مولا د خدای کتاب بیان کی امیر الله کتاب تکینی زر بر صدا ورکی وانه لغفور رحیم ترغیب توبه تا یقینا دا الله خامخا بہت کے مہربان دے مولوی سے قرآن میں بیان کرو توبہ واسطہ امی سے قرآن تھا نہیں ناس 50 کالا اس قرآن تکین اللہ بروانے بخنا بازو رحم بروانے کی بخبل کتاب پر کوئی کی نو مقصد صورت سب دیا اردو کی وہ قل و تعالوا راشی اتلو ما آ جاؤ کہہ دیجیے آ جاؤ اتلو ما حرم ربکم علیکم کہ پڑھوں میں وہ جو حرام کیا تم پر تمہارا رب نے وہی ہے کہ اللہ تجھ کو بھی شاہ ادھر نہیں بناؤ گے تم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو کسی بھی صفت میں اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے ولا تقتلوا أولادكم مت قتل کرو اپنے اولاد کو بھوک کے ڈر سے ہم خوراک دیتے تم کو اور تمہارے اولاد کو بھی اور مت قریب جاؤ بہائی کی وہ جو ظاہر ہے اس سے اور وہ جو چھپی ہوئی ہے اور مت قتل کرو نفس وہ کہ حرام کیا اللہ نے اس کا قتل کرنا مگر مطابق شریعت کے ذالکم اس طرح ہو جاؤ ماننے والے احکام کے حکم کر دے تم کو اللہ اس پر خامخواہ کہ تم میں عقل آ جائے ولا تقربوا مال یتیم اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر قریب جاؤ اس طریقے پر کہ وہ بہتر طریقہ ہے کہ یتیم کے مال کی بچاؤ ہے حفاظت ہے مت قریب جاؤ یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ اپنے عمر کی مضبوطی کو ان بلوغ کو پہنچ جائے بلوغ تک نہیں پہنچا تو اس کا کوئی مال نہ کھاؤ یا دوسرا معنی مگر حفاظت کرو اس کی مگر قریب جاؤ اس طریقے کہ وہ بہتر طریقے اس کا حفاظت کر رہے ہیں یہاں تک یہاں تک حفاظت کرو گے یتیم کے مال کی کہ اب لوگ آشدہ کہ پہنچ جائے عمر کی مضبوطی کو وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اور پورا کرو پیمانہ اور تول کو بالقسط انصاف کے ساتھ لا نکلف نفسا ہم تکلیف نہیں دیتا کسی بھی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق اور جب بیان کرو تو انصاف کا بیان کرو ولو کان ذا قربی اگر کہ ہو یہ بیان تمہارا رشتہ داروں پر وبعہد اللہ اوفوا اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو ذالکم وصاکم بھی اس طرح ہو جاؤ ماننے والے احکام کے حکم کر رہے تم کو اللہ اس پر خامخواہ کہ تم نصیحت لے لو وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اور یقیناً قرآن کریم راہ میری ہے اس حال میں کی سیدھی راہ ہے فَاتَّبِعُوهُ اس کی پیچھے روانہ ہو جاؤ اور مت روانہ ہو جاؤ اور راستوں پر اگر روانہ ہو گئے تو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ تو گڑبڑ کر گیا تم کو سبیل اللہ کی راہ سے ذالکم ہو جاؤ اس طرح ماننے والے ان احکام کی حکم کر رہے تم کو اس پر اللہ ہم خواہ کہ تم پرہیزگار بن جاؤ پھر دیکھو ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو تورات کامل الذی اس طریقے پر احسن جو بہتر طریقہ ہے وہ تفصیل لکل شے اور وضاحت تھی ہر ایک امر دین کی اور ہدایتی اور رحمت تھی خامخواہ کہ تم اپنے رب کی پیشی پر ایمان لاؤ اور یہ قرآن کریم کتاب عظیم شان کتاب ہے اتاری ہم نے اس کو مبارکن برکت والی کتاب ہے اس کی پیچھے چلو اور ڈرو اللہ سے خامخواہ کہ تم پر رحم کی جائے ابھی تابعداری کرو ابھی ان تقولو کہ پھر نہ کہو تم قیامت میں انما انزل کتاب بے شک اتاری گئی تھی کتاب دو گروہوں پر ہم سے پہلے یہود نصارہ پر اور یقیناً تھی ہم اس کے پڑھنے سے غافل بے خبر یا نہ کہو تم کہ لو انا انزل الینا کتاب اگر ہم اتارے دیتا ہم پر تورات قرآن تو خامخواہ ہم بہت ہدایت والے ہوتے ان سے یقین آ گیا تم کو دلیل تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت و رحمت ہے پس کونے بڑا ظالم ہے نہیں بڑا ظالم ہے منس سے کذب آیات اللہ جس نے جھٹلایا اللہ کی آیاتوں کو وَتَلَبَانْ یہ چوتھی بار فمان اعظم اس صورت میں چوتھی بار اس صورت میں فمان اعظم ہو
21 نمبر آیت میں شرک پر زجر، 93 میں منکر رسالت کو زجر، اور آیت نمبر 144 میں شرک فعلی والوں کو زجر فمن اظلم، اور یہاں قرآن والوں کو زجر چوتھی مرتبہ فمن اظلم۔ فمن اظلم، پس کون ہے بڑا ظالم؟ ہے نہیں بڑا ظالم، ممن اس سے کذب آیات اللہ، جس نے جھٹلائی اللہ کی آیاتوں کو اور پھر گیا اللہ کی آیاتوں سے، وَسَنَزِلُ جلنے کی سزا دیں گے ہم ان لوگوں کو جو پھرتے ہیں ہماری آیاتوں سے، سول عذاب بری سزا بسا اس کے کہ ہیں یہ پھرنے والا اللہ کتاب سے انتظار نہیں کرتی منکرین قرآن، مگر اس بات کی کیا جائے ان کو فرشتے عذاب کے، یا آ جائے ان کو نفس کو ایمان لانا اس کا کہ نہیں تھا وہ کہ ایمان لایا تھا اس سے پہلے، یا نہیں کیا تھا اپنے ایمان میں اخلاص، کہہ دیجئے انتظار کرو، بے شک ہم انتظار کرنے والے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تسنس کیا اپنی دین کو اور ہو گئے وہ گروہ نہیں ہو تم ان میں سے کسی بھی گروہ میں، بے شک فیصلہ ان کا اللہ کو ہے، پھر خبردار کر دے گا ان کو اس پر کہ ہیں یہ کرنے والے۔ من جاء بالحسنہ، جو کوئی آ گیا توحید کے بیان پر تو اس کے لیے بے حساب اجر ہے، اور جو کوئی آ گیا بیان شرک پر تو سزا نہیں پائے گا مگر مثل اس شرک کے، اور یہ لوگ ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ کہہ دیجیے بے شک میں جو توفیق دی ہے مجھ کو میرا اپنی صراط مستقیم کتاب، جو دین ہے مضبوط طریقہ ہے ابراہیم السلام کا، جس میں رد ہے شرک کا بیان توحید کا، اور نہیں ہوں میں مشرکوں سے۔ کہہ دیجیے بے شک میری عبادات بدنیہ اور عبادات مالیہ اور زندگی میری اور موت میری خاص اللہ کے لیے جو رب مخلوقات کی، نہیں ہے صدر اللہ کا بھی کسی بھی صفت میں ہے، اور بدار کا عمر تو اس پر مجھے حکم کی گئی ہے، اور میں ہوں سب پہلا غرض رکھنے والا اللہ کتاب کو۔ کہہ دیجیے اگر ابغی ربن، اب اگر اللہ کی میں تلاش کروں ایک رب، حال یہ کہ اللہ رب ہر ایک چیز کی سب مربوب ہیں، اور نہیں کرتا ہر ایک نفس ایک برائی مگر اس پر ہے اس کا بوجھ، اور بار نہیں کرے بار کرنے والا بار دوسرے کا، اگر اس کا دادا بھی ہو چاچا بھی ہو، تو میں لالا دیکھوں پھر تمہارا کی طرف واپس تمہارے تو خبردار کر دے تم کو اس پر جو تم اس میں اختلاف کرنے والے۔ اور یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ٹھہرایا تم کو قائم مقام والے بڑوں کا زمین میں، پیغمبروں کا قائم مقام ہو تو ان کی طرح کام کرو نا، اور رفع بعضکم فوق بعض درجات، اور اٹھایا بعض تمہاروں کی بعضوں کے اوپر درجے، لیبلوکم تاکہ امتحان کرے تمہارا اللہ فیما اس میں آتاکم جو دیے تم کو، بے شک رب تمہارا جلدی سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ یقینی اللہ ہم خواہ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ مقصد صورت کا رد شرک کا مکمل۔ شرک دو قسم پر ہے، شرک اعتقادی وہ شرک جو عقیدے میں آ جائے، شرک فعلی وہ شرک جو عمل میں آ جائے مسلمان کی۔ صورت دو حصے میں تقسیم ہے، پہلا ہے 117 نمبر آیت تک، اس میں شرک اعتقادی کی چاروں قسموں کا رد، شرک فعلی آخر تک، اس میں شرک فعلی کے ساتھ جو چار مسائل متعلق ہیں، تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ، نذور العباد، ان کا تفصیل اور دعوی توحید اس میں 10 مرتبہ الحمدللہ وَيَوْسَفْكَ اللَّهُ بِالذُّرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ قُلْ إِنَّمَا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ الحمدللہ رب العالمین سبحانہ وتعالیٰ میں لا الہ الا هو لا الہ الا هو اللہ تشرک به شیئا قل ان الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اور 25 دلائل اس پر عقلی، یہ بیان ہوئی تفصیلی، اور ساتھ میں وہ چین عقبات بھی بیان ہوئی، آیت نمبر 53 میں، آیت نمبر 55 میں، آیت نمبر 112، آیت نمبر 123، آیت نمبر 129۔